جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام مبارک فرمای یو سړی دی یطیل السفر اوږد سفر کړی دی فرمای اشعث اغبر مد يده الى السماء اخته ولاړ دی خاور په الوتی دی او لاس یې اوچت کړی دی اسمان ته دعا کوي الله رب العالمین ته فریاد کوي دا کم کیفیت چې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ذکر کړی دی چې ویخته ولاړ ببر سره دی په مخ باندې خاور الوتی دی په بدحاله سره دی الله پاک الله سوچت کی اجړه کوي فریاد کوي دعا غواړي حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای مطعمه حرام وملبسه ومشربه حرام وملبسه حرام ان يستجاب لذلك الله پیغمبر فرمای خوراک حرام دی اسکا کې حرام دی جامع حرام ده د کم زینب ول قبولیت راشي تو ټول په حرامو کا کړي خوراک اسکا جامع پیزار حرام دي او ته الله رب العالمین نه دعا غواړي اگر چې انتهایی په عاجزۍ اگر چې انتهایی ضرورتمند دي حالات ظاهره دي ډېر زیات د عاجزۍ دي او جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای چې په حرامو کا کړي نو قبولیت په کوم ځای نه راشي معنی دا ده چې د داسې دعا کوون کې دغه دعا قبول نه ده ولې په حرامو کا کړي معاشره کې مونږ او تاسو ټول اوسېګو بلا خلق په تجارتونو کې 2 نمبرې کوي په نوکرو کې 2 نمبرې کیږي په ډیوټو کې 2 نمبرې کیږي یو سړی زمیدار دی په زمیدارۍ کې 2 غلافن کوي تاجر دی په تجارت کې 2 کې کوي قسم قسم طریقې یا موجوده زمانہ کې خو بیا مزیدم تاسو یې ترقې زمانہ ده آنلاین کاروبارونه دي اغسل او خرڅول دي خو مونږ په دې خبرو ځان نه پوهې کو چې زما د تجارت دا طریقه چې دنو آیا دا روا ده کدا ناروا ده آیا زما دا منافع زما دا مزدوری او ګټه او تنخواه دغه خو د حرام او آمیزش نشته اسنه چې ما ته حرام مال میلاو شي دارالعلوم دیوبند چې کوم مدرسین او استادانو هغه به درس کو شاګردانو ته به سبق خود د پیریډ په دوران کې به ملمر علي داغي ملاقات چې برا پاسیدل نو په هغه ځای باندې به خپل غړې ودرولا خپل ټیم به ودرو چې څومره ټیم باندې خپل ذاتی کار او ذاتی ملاقاتی هغه ټیم به ځان سره حساب کو چې کله میاش به پوره شو او هغه ته د هغه موقع مناسب معاوضه سره ملاویدله نه حساب به وکړو خپل ملاقاتونه او خپل ملمانو هغه ټیم داغه مناسب تنخواه به کم کړه او هغه محتمم صاحب ته حواله شو وې دا ما درس کې نه دي تیر کړي دا زما ملمر راغلی سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام مبارک ته فرمای ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوه دا الله پیغمبر دا الله رب العالمین نه دعا وغواړي چې ما الله پاک مستجاب الدعوه وګرځي چې زکه ما دعا غواړم او الله پاک قبلې دغه دعا را لو غواړي حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تو فرمایل خپل خوراک او اسکاک او رزق دا پاک او حلال وګرځوا ته به مستجاب الدعوه وګرځي ستا ټول دعاګانې به الله پاک قبلې ته به دعا غواړي الله پاک به قبلې خو څوک خپل رزق پاک او حلال وګرځوا دغه مقام ته به ورسېږي نن مونږ ګیله کو الکه زه دعا کوم او ماته داغه اثر نه میلاویږي دعاګانو مخلص دل شوي داسې ګیلې کو په دې تعبیرات او په دې الفاظو باندې مړه زمونږ دعاګانې نه قبليږي نو خو دې دعا ته ګورو خو مونږ خپل خوراک او اسکات ته کتلې دي خپل جامو پیزار تم کتلې دي